ستاسو موبایل جعلی دی که اوریجنل دی؟ ستاسو موبایل د پی ټی ای نه رجسٹر دی که نه دی؟ که نه رجسٹر تاسو د خپل موبایل ټیکس چې دی دا هم معلومولی شئ. تاسو خپل موبایل چې دی دا رجسٹر کولی هم شئ. په دې ویډیو کې راته دغه طریقه چې ده دا راته زه ښیم. اول نمبر تاسو له معلومېده چې دی دا پکار دی که تاسو موبایل اخلی او په تاسو باندې څوک موبایل در خرڅ کړي او په هغې کې سیم کار کوي او بله ورځ ستا د هغې د سیم دا ځای چې دی دا کار پرېږدي چې کار یې پرېښودلو نو ستا د موبایل چې څومره قیمت دی د هغې نیم قیمت چې دی هغه به بیا ته په ټیکس کې ورکوي ځکه حکومت دومره ټیکس یې ښودلی چې هغه اکثر د موبایل نیم قیمت چې دی هغه ټیکس وي. نو چې تا هغه جمع کوې نو تا ته به موبایل چې دی دا به بیا ګران پرېوځي او هلته کې به تا پی ټي ای رجسټر چې دی دا به اخیستی. نو د هغې نه مخکې چې دی تاسو خپل موبایل چې دی دا چک کولی شئ. بل لا که ستاسو سره نان پی ټي ای نو د هغې ټیکس چې دی دا تاسو هم معلومولی شئ. په ساده موبایل هم معلومولی شئ. که ستاسو سره ساده دغه موبایل بټن والا نو په هغې باندې هم ښه په اسانو سره چې دی تاسو د خپل هغه موبایل ټیکس چې دی دا معلومولی شئ. اول نمبر خو تاسو خپل آیمي چې دی دا تاسو چک کولی شئ چې دا اوریجنل ده که نه ده اوریجنل. ځکه د هغې لپاره به تاسو ډیجیټل وکئ چې په خپل موبایل کې به تاسو ولیکئ *0 چې دی دا به تاسو ولیکئ. څنګه دغه تاسو ووایئ نو تاسو ته به 15 انچي چې دی آیمي به ستاسو راشي. 15 انچي آیمي چې دی هغه تاسو ته راله نو هغه آیمي چې دی هغه به ځان سره کاپي کوئ. نن سبا چې دی کومې موبایل دي نو په هغې کې اکثر 2 سیمان چې دي دا کار کوي. که 2 سیمان پکې کار کوي نو تاسو به هغه دواړه آیمیانې چې دي هغه به ځان سره چې دی دا به ولیکئ. چې څنګه دواړه آیمیانې تاسو د ځان سره ولیکلې بیا به تاسو لاړ شئ د میسیجونو ځای ته. د میسیجونو ځای ته به لاړ شئ په بل موبایل کې ځکه دغه موبایل خو به کار نه کوي نو په بل موبایل کې به لاړ شئ او په هغې کې به هغه آیمي چې ده هغه به د میسیجونو په ځای کې ولیکئ او 84 ته به یې ورولېږئ. 84 چې دی هغې ته به ورولېږئ. د هغې طرفه به تاسو سره پی ټي ای د طرفه میسیج راځي ستاسو موبایل رجسټر دی که نه دی رجسټر. نو یو په دغه طریقه باندې معلومولی شئ. یو چې دی ډیوایس ویریفیکیشن سیسټم دا چې دی د پی ټي ای ویب سایټ دی د هغې په تھرو باندې ډایرکټ چې دی تاسو د انټرنیټ په تھرو باندې هلته کې خپل آیمي ولیکئ. په هغې باندې هم تاسو ته پته لګېدی چې تاسو موبایل رجسټر دی که نه دی رجسټر. خو ځینې کسان دي هغو ته دا پته نه لګي چې زموږ په موبایل باندې څومره ټیکس دی موږ به خپل ټیکس چې دی دا به څنګه معلومو. نو هغه هم تاسو ښه په اسانو سره څنګه چې ما تاسو ته ووایي که ستاسو سره بټن ټچ والا موبایل نه وي نو د بټنو په موبایل باندې هم معلومولی شئ. د پی ټي ای کوم ویب سایټ چې دی د هغې په تھرو باندې تاسو هم معلومولی شئ. که طریقه نه درځي نو په هغې کې موږ مکمل طریقه چې ده په خپل یوټیوب چینل کې خولې د مظلومیار اوفیشل چې دی مظلومیار اوفیشل په هغې کې موږ دغه طریقه چې ده هغه خولې ده هغه ویډیو تاسو هم کتی شئ. او که داسې ډایرکټ د بټنو په تھرو معلوموئ نو سټار به ولیکئ 84 او هیش چې دی دا به میلاو کوي نو تاسو ته به لیکل چې دی هغه به راشي. تاسو ته به چې په اردو کې تاسو دا کوئ که په انګلیش کې نو که تاسو په اردو پوهېدلی او که په انګلیش که په اردو پوهېدلی چې اردو ووایئ ډایرکټ به تاسو ته راشي. بیا به تاسو ته وایي چې ته به ملکي که غیر ملکي بیا به هغه آپشن چې دی تا ته به هلته کې په اردو کې ښه لیکلی نو موږ خو ملکي یو نو موږ به ملکي په هغې کې نښکو. بیا به دغه شانته چې دی تا ته به وایي چې ته مسافر راغلی که په ملک کې دننه چې مسافر یې او پاسپورټ د سره یې نو بیا تا له ډسکاونټ چې دی په هغې کې درکوي چې ته آیمي رجسټر کړې نو پاسپورټ په تھرو باندې څه نه څه ډسکاونټ چې دی هغه ستا سره کوي. که ته په ملک کې به شناختي کارت باندې رجسټر کوې نو بیا یو ذره د هغې پیسې چې دی هسې وایي نو په دغه طریقه باندې چې هغه ته مخکې ورو ولاړ شي او خپل آیمي خپل شناختي کارت نمبر او هر سره ورکړې نو تا ته به هلته کې د هغې هغه ټیکس چې دی دا به تا ته شو شي. بیا په هغې کې یو کوډ دی هغه کوډ به ځان سره ولیکې او هغه ته د ایزي پیسې نه هم جمع کولی شي. دغه شان د بهر چې دی هغه ته د بینک نه نیشنل بینک نه چې دی د هغې نه هم جمع کولی شي. جمع کړې نو ستا دا موبایل چې دی دا به د پی ټي ای نه رجسټر شي.